أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. دا سورة نساء آيات نمبر 1 يا أيها الذين آمنوا اے د ایمان خاوندان خذوا واخلی حذرکم خپل حفاظت فانفروا ووزی ثباتن کچنی جماعتنا او انفروا جميعا او یا ووزی ټول. د آیات د مخکنیو آیاتو سره ربط دادی چې په مخکې آیاتو کې الله تعالی د هغو کسانو چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي داوی د پاره د یو عظیم انعام اعلان وکړي. پر روانو آیاتو کې د هغه انعام د حاصلېدلو لار شي. کومه طریقه داسې ده چې هغه لار انسان اختیار کړي او د عظیم انعام لاس تراوړي چې پکې د الله تعالی او د هغه د رسول اطاعت راشي. نو مخکې د اطاعت خبره وسول اوس یو نمونه د اطاعت بیانې چې دا اطاعت تاسو وکړي دا انعام بلاس تراوړي چې بیا به د نبیانو سره یاست، بیا به د صالحینو سره یاست، صادقینو سره به یاست، شهداو سره به یاست. نو هغه دا دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو خذوا واخلی حذرکم خپل حفاظت مو، یعنی کله چې تاسو د کافرانو مقابله ته وځئ نو د خپل ځان سره اسباب اختیار کړئ. فانفروا نو بیا وځئ و دې مقابله ته د کافرانو ثباتن کچنی جماعتونه او انفروا جميعا یا وځئ ټول. خذوا حذرکم، حذر حفاظت توای، مراد ورڅخه دلته اسباب د حفاظت دي چې تاسو د دشمنانو مقابله ته وځئ نو د کافرانو په مقابله کې ظاهري اسباب دا اختیار کړي. د دې حکم دی چې سړی به د جنگ اسباب اختیاري. د مثال په توګه تور د سپر دی، زغره ده، یا نور هغه اسباب چې څومره آسانی وي او میسر وي نو دا تاسو اختیار کړئ. د دې معنا دا نه ده که تاسو اسباب نه درلودل او شی مو نه درلودل نو بس آرام بخښئ، بلکې تاسو د وسه چې څومره اسباب کیږي بس هغه کفایت کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر واقعا امت ته د همدې شی تعلیم ورکړي چې د کافرانو په مقابله کې د هغوی اسباب انتهایی لږو، د عسکرو په لحاظ باندې، د اسباب په لحاظ باندې، د علاقې په لحاظ باندې کافرانو باندې ډیر. کافرانو تعداد 1000 کسانو، د صحابه کرامو تعداد 313 کسان. کافرانو سره 900 آسان و، د مسلمانانو سره 2 آسان. کافرانو سره وشان انتهایی ډیر و، د مسلمانانو سره 80 وشان. د کافرانو سره توري وې زغری وې، مسلمانانو زغری نه درلودل، او توري درلود، او یا دوی نيزه او توري یا او نيزه دوی توري درلود. لیکن بیا یې هم د کافرانو مقابله وکړه. مطلب دا چې حتی لو وسع چې ستا په وسع څونه وي هغه اندازه اسباب ته په کار اچي. بیا به نو تاسو د کافرانو مقابله ته وځئ کچنی جماعتونه چې دې ته سرایا وایي په عربي کې. ثبات دا جمع د ثباتون ده. ثبا کچنی جماعت ته وایي، یعنی تاسو کچنی جماعتونه د الله تعالی په لار کې اوسئ او یا کاملا ټول د خدای په لار کې د جهاد لپاره اوسئ. جهاد وکړئ، د کافرانو مقابله وکړئ. حدیث کې هم راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی ده د دې څخه چې یو سړی دی یوازې ځي، بلکې که په سفر هم وایي کم از کم باید 2 کسان او یا 3 کسان. نو انفروا جميعا یا ټول د الله تعالی په لار کې ووځي. 2 شی د دې آیات مبارک څخه معلوم شو. یو شی دا جنې معلوم شو چې تاسو باید د الله تعالی په لار کې ووځي او خامخا باید ووځي. کچنی جماعتونه او لوی جماعتونه حکم راغلی. او دوم دا چې باید تاسو د وتلو په وخت کې اسباب اختیار کړئ. د اسباب اختیارول دا ضروری دي. البته پر اسباب به یقین نه کوي
لازمي نه ده چې د اسباب په وجه به تاسو خامخا غالب کېږئ، ممکنه ده غالب نسی، خو بیل هغه به تاسو اسباب دا اختیاروي. او اصلي بنیادی ټول کار او نتیجه به الله تعالی ته حواله کوي چې الله سبحانه و تعالی تاسو امداد کوي. نو اسباب فقط د اطمینان قلب د پاره دي، د الله تعالی د طرفه څخه پر اسباب وعده نشته. وعده د الله تعالی د طرفه څخه پر اصول او پر اتباع د پیغمبر علیه السلام ته. چنانچه الله تعالی بل ځای فرمایي کل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. تورتوای پیغمبر علیه السلام چې موږ ته هیڅ مصیبت نه دی رسیدلی مگر هغه چې الله تعالی راته لیکلی. نو پر اسباب بشری یقین نکي، البته اسباب به اختیاروي د خپل زړه د اطمینان لپاره. او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم يقينا استاسنا بعض بل من هغه څوک وي ليبطئن چې هغه ورستکوي ځان. فإن أصابتكم نو کچیر ورسېدی تاسو لره مصیبتن کوم مصیبت قال نو دی وای قد انعم الله علی یقینا الله عز وجل فما انعام وکړي اذ لم اكن معهم شهیدا کله چې زنوم د دوی سره شهیدن حاضر. دا خطاب و منافقانو ته دی، چونکه منافقان به هم د مسلمانانو سره ملګری کېدل په ځینو جنگونو کې، او چې کله بیا د جنگ مشکلات او سختی ولیدل نو بیا به ځان شاته. نو بیا د دې د طبيعت او مزاج وو چې کله د مسلمانانو ته یو مصیبت ورسېدي، شکست برالی، شهدا به پیر شو، نو دا به ویل چې الله فرمایي انعام وکړي چې په دې جنگ کې می شرکت نه دی کړی، کني اوس به زوم مړوي. او چې کله به الله تعالی د مسلمانانو ته فتح ورکړه بیا به غم کاوه چې کاش کې می شرکت کړی وای، څنګه منایم خو په لاس راغلی وای. نو الله تعالی دې مبارک آیاتونو کې د منافقانو طبيعت بیانوي. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ او تاسو په مجمع کې به بعض منافقان هم وي چې د هغوی نه به بعض داسې وي. وَإِنَّ مِنْكُمْ او بعض تاسو څخه الله تعالی وایي چې تاسو څخه، چون کې منافقانو په خله ځانونه مسلمانان بلل، بعض تاسو څخه فدغه جماعاتو کې لمن هغه څوک به وي ليبطئن چې هغه به ځان خامخا ورسته کوي، ځان به شاته کوي ترڅو چې په جهاد کې شرکت ونه کړي. فإن أصابتكم مصیبه نو بیا کچیر ورسېدی تاسو لره مصیبتن کوم مصیبت، یعنی یا ما تراغله یا کوم بل څه پیښ ول قال نو دی وایي چې قد انعم الله علی، یعنی پر خپل نتګ باندې ډیر زیات خوشاله. نو د دې خوشحالي په صورت کې دا وایي چې قد انعم الله علی یقینا الله عز وجل فما انعام وکړي چې نو لاړم اذ لم اكن معهم شهیدا، چې اذ اغه وخت لم اكن چې زه نسوم معهم د دې سره شهیدن حاضر، یعنی شدی چې په دې جنگ کې وسره حاضر نسوم کنه فرما به هم دا مصیبت راغلی وای. نو دا د منافق سړي عادت دی. د منافقانو همیشه عادت دی کله چې مسلمانان فتح پیدا کی او یو ځای غالب شي نو بیا یې د فتح او غلبه نور ته منسوبي وای، دا د پلانې په وجه غلبه ورکړ او وی دا سې سره وکړه. او چې کله بیا مسلمانان تاوان وویني مشکلات راشي نو بیا ورته ما درته ونه ویل چې دا کار مکو. په ځینو کورنیو کې د خپل اولادونو او دوستانو سره دغه سی منافقانه رویه رواني چې د اولادونو په ارتباط دا فکر کوي، دا سخت ناروا خبره ده، د دې څخه ځان ساتل پکار. د الله عز وجل د طرفه jihad په مسلمانانو فرض دی، دا د خدای حکم دی. دا که یو څوک په هر دلیل په یو دلیل په بل دلیل استکهي دا د خدای حکم دی، دا نه استکیږي، دا د الله د طرفه فرض دی پر دې خپل بندگانو. دې د پاره چې خلک بهانه لټي یواري او بهانه جوړي بیا بل جوړي، په بهانو د خدای سبحانه و تعالی حکم نه بدلیږي او نه په دې څوک خلاصيږي د قیامت په ورځ باندې چې ما په دې نیت دا کار کاوه، ما په دې نیت دا کار.
دا کار ګران نه دی پر نفس باندې که نفس د خدای د احکامو پابند موږ ته ځکه ګران دی چې پر موږ باندې نفسونه د خدای تر امر ډیر ګران. الله تعالی فرمایي ولئن اصابکم فضل من الله ولئن اصابکم کچیر ورسیږي تاسو لره فضل من الله فضل د الله عز وجل د طرفه ليقولن كأن لم تكن ليقولن وضرور بضرور هغه وای كأن لم تكن بينكم وبينه موده واکه نو استاسو تر مابین و بینه د تر مابین مودتن دوستی دای دا وای یا لیتنی کنت معهم چې کاش کې زوای دا غوی سره فافوزا نو کامیاب سوی بوای فوزا عظیما فلوی کامیابی باندې او کله چې به الله تعالی د طرفه یو فتح او بری راشي نو بیا دای دا رقم تمنا او افسوس کوي لکه ستاسي او د تر مابین چې په خوا هیڅ تعلق نو یعنی د یو چا چې د یو چا سره تعلق وي نو خو د خپل ملګری پر خوشحالي باندې دی خوشاله شي کده ته ګټه رسیدلی کني رسیدلی د یو چا په خوشاله کیږي لیکن دای دا رقم یو تمناوي کی چې ستا په خوشاله خو یو ذره دی خوشاله نه بلکې دای دغه مجلس داسې جوړیږي چې ستا سره هیڅ تعلق نشته بلکې یوازې هغه خپل شخصي اغراض په نظر کې دی او ارمان کوي چې کاش کې ما شرکت کړی وای یو څه په توحات کې خو بغنائم فلاس راغلی وای. نو الله فرمایي چې دغه کس ولئن اصابکم کچیر ورسی تاسو لاره فضل یعنی فتح او غنیمت راسی من الله د الله عز وجل د طرف لا یقولن نو دای د خپل خود غرضی د پاره خامخا وای ک لم تکن بینکم وبینه موده واکه نو استاد او د تر ما بین مودتون دوستی یعنی دای داس انداز کې دا خبره کی چې استاد او د تر ما بین هیڅ دوستی نشته. مطلب یې د خود غرضی دا دی چې هغوی په دغه کامیابی کې خپل خوشحالي نه محسوسي بلکې ستاسو په خوشحالي باندې هم نه خوشاله کی او یوازې غرض یې داوي چې د ولی دغه شان لاس ترانه وړ. نو په تعصب سره وایي یا لیتنی کنت معهم یا لیتنی ای افسوس او پریشانی کنت معهم کاش کې زده دوی سره وایي یعنی په جهاد کې می شرکت کړی وای فافوز فوزا عظیما نو ما به هم حاصله کړی وای فوزا عظیما لوی کامیابی یعنی مال او دولت او غنایم به ملاس تراوړي وای. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل نود جنگیږي فی سبیل الله د الله تعالی فلارکی الذين دعوا کسانو سره یشترون الحیات الدنیا چې د دنیا ژوند رانی سی بل آخرت د آخرت په مقابله کې ومن یقاتل فی سبیل الله څوک چې د خدای په لار کې و جنگیږي فیقتل یا اوجلسی او یغلب یا غالب سی فسوف نؤتیه اجرا عظیما نو جر دی چې موږ باور کو هغه لره اجرن عظیما لوی اجر. فلیقاتل الله عز وجل فرمایي چې جهاد خو څه بازی نه دی بلکې دا خو ازمایش دی امتحان دی دا د مرګ سره بازی کول دی اسی په معمولی خبرو باندې خو بریا او کامیابی او فتوحات ناراضي بلکې همت وکړه د خدای په لار کې وجنګي بیا بداتا ته فلاس راځي. مطلب دا دی چې کامیابی او غنائم دا هغه وخت پلاس راځي چې یواري دي د زړه کیفیت برابر شي د خدای د پاره دي کار شي او بل دا چې لاس شو تم حرکت ورکي میدان د جنگ تم راوځي د دشمن مرمۍ ته سینم سپر کړي امتحانات هم برداشت کړي بیا بنو ته الله تعالی عظیم کامیابی درکې حسب خبرو کو کامیابی ناراضي لکلاته چې تمنا او ارمان کړي دا د منافق د پاره الله تعالی فرمایي فليقاتل فی سبیل الله فليقاتل نوجي جنگيږي فی سبیل الله د الله تعالی فلارکی یعنی د الله تعالی د کلمې د اعلا د پاره چې د الله تعالی د کلمې اعلا هغه وقرات لای شي چې نیت د خدای د پاره وي او د پیغمبر علی السلام اتباع وي او اخلاص وي. فليقاتل فی سبیل الله نوجي جنگيږي د الله تعالی فلارکی
الذين دعوا کسانو سره یشترون الحیات الدنیا چاوی رانیسی د دنیا ژوند بالآخرت د آخرت په مقابله کې دوه ترکیب یې کړی فلیقاتل فی سبیل الله الذين یشترون الحیات الدنیا دا فاعل دی د یقاتل دغه یعنی دا منافقان چې دوی د دنیا ژوند غواړي د آخرت په مقابله کې دوی دی وجنګیږي بیا به دوی ته کامیابی په لاس ورسي او یا دا امر مسلمانانو ته چې مسلمانان دي دغه منافقانو سره وجنګیږي چې هغه د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند غواړي الیقاتل نو ودی جنگیږي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د مسلمانان الذين دعوا کسانو سره یشترون الحیات الدنیا چې هغه رانی سي د دنیا ژوند یعنی د کافرانو سره دی وجنګي ځکه کافران د آخرت په مقابله کې د دنیا د ژوند سره محبت کوي او انتهایی زیات محبت دی د دنیا د ژوند سره دا وی سره دی وجنګي بالآخرت چې د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې اخی نو بیا به دوی ته اندازه د کامیابی ورسیر چې کامیابی په څه اندازه کې راځي ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب ومن هغه څوک يقاتل في سبيل الله چې د الله تعالی فلاره کې وجنګيږي فيقتل او يغلب نو یا بداو وجل شي یعنی شهادت به نصیب شي او يغلب یا بغالب شي فسوف نؤتيه اجرا عظيما نو جر دی چې موږ باور کو هغه لره اجر عظیما لوی اجر چې دا تر ټولو کامیابی وي لویه کامیابی ده مطلب دا چې د خدای په لار کې jihad کول دا پر تاسو لازمی دي باید وایي کی دلته ګوري د مقاتله کني مراغله د فل یقاتل ودی جنگیر کوم خلک چې د jihad څخه د jihad لغوي معنا اخلي او دا وایي چې د jihad څخه مطلب دا دی چې مهنت کول دي نو د یقاتل څه بیا کوم معنا اخلي یقاتل خو دغه د مهنت معنا نه پکښه مرادي او د یقاتل څخه ښکارا دا مسله ده چې د کافرانو سره به مقاتله کوي هغه به طاقت لري تبه هغه قتل دا لازمی ده چې مقاتله به سره کوي او دې آیات کې الله عزوجل دا و فرمایل چې دنیا کې کامیابی راتللی شي خو د دنیا کامیابی یو خو یقیني نه احتمالي ده ممکنه ده کامیابی راشي ممکنه ده کامیابی رانشي دوم کبیل فرض د دنیا کامیابی را همسي نو دا ډیره قلیله ده د لږ مودې د فاره ده د ختمیش نو تاسو که د خدای په لار کې jihad وکړئ نو یا به تاسو په شهادت ورسېږئ یا به غالب وسی خو د دې دنیوي کامیابی سره سره به الله تعالی تاسو ته د آخرت عظیم اجر درکړي چې کامیابی یقیني ده او عارضیم نه ده چې د لږ وخت لپاره بلکې د همیشه لپاره نو الله فرمایي ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله ومالکم نو څه پیښه ده تاسو لره تاسو ته څه عذر دی لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو jihad نه کوئ د خدای په لار کې والمستضعفين او ضعیف کمزوري انسانان من الرجال د سړیو څخه والنساء د شذو څخه والولدان د کوچنیانو څخه الذين هغه کوچنیان او شذي او نارینه یقولون چې وای ربنا ایز مجرب اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها چې ته موږ وباس من هذه القريه دغه کلی څخه الظالم اهلها خاوندانو وسیدونکو ظالمان دی وجعل لنا من لدنک ولیا او وګرځو موږ لره من لدنک د خپل طرفنا ولیا کوم دوست او کارساز وجعل لنا من لدنک نصيرا او وګرځو موږ د پاره من لدنک د خپل طرفه نصيرا کوم مددگار الله عزوجل په دې مبارک آیات کې مؤمنانو ته د jihad ترغیب ورکړي چې تاسو ته اوس څه عذر دی چې تاسو د jihad نه کوئ کله jihad د لپاره اسباب نه دي برابر او یا داسې وجوهات نشته چې jihad کوي نو بیا خو یو ځای عذر پکار چې ضرورت یې نشته ځکه چې اوس داسې یو ضرورت نشته چې موږ jihad الله تعالی فرمایي ولې دا ضعیف مسلمانان د کافرانو فلاسو کې نه دي بند دا شذي دا ماشومان د کافرانو سره نه دي بند تاسو ولې نه ولاړئ اولی لا ځانونه یو طرف او بل طرف ته کوي تاسو ته څه عذر در پیښ سره د دې چې د jihad ضرورت همستا چې ضعیف مسلمانان د کافرانو فلاسو کې بند
او هغه دا دعا کوي چې الله یو څوک زموږ لپاره منتخب کړه چې موږ د دې ظالمانو څخه خلاص او زموږ امداد او نصرت وکړي او تاسو بیا هم نه ولاړئ. څومره په واضحو کلماتو کې وایي که یو مسلمان د قرآن پر حقانیت عقیده لري، د خدای پر دین عقیده لري، بیا په دې کې یو شبهه او یو بل لار پیدا کېدلی شي، هیڅ امکان نه. دا چې څوک ایمانی نیوي یا ایمان انتهایی ضعیف وي، هغه د خدای دغه حکم ته د ځان پاتې کېدلو لپاره مختلفې لارې جوړوي. کله وایي اسباب برابر نه دي، کله وایي اوس یې وخت نه دی، کله وایي ضرورت یې اوس نشته، کله وایي کافران غالب دي، کله وایي د هغو اسباب ډېر قوي دي. دا ټول شیطانی وجوهات دي. دا یوه وجه هم د خدای د دین په مقابله کې د چلیدلو وړ نه ده او نه په دغه بهانو د قیامت په ورځ انسان د الله تعالی د عذاب ځان خلاصولی شي. الله فرمایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، څه عذر دی تاسو لره لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو جګړه نه کوئ، جهاد نه کوئ د الله تعالی په لاره کې، د الله تعالی د دین د قیامي دپاره. د دې سره سره چې وجوهات او اسباب هم د جهاد موجود دي، چې هغه نو دا دي چې والمستضعفین من الرجال، ضعیف انسانان چې په ایمان کې مضبوط دي خو د جسم او قوت په اعتبار ضعیف دي، من الرجال سړي، والنساء او ښځې، والولدان او کوچنیان چې هغوی مؤمنان دي او ضعیف دي. الذين هغه کسان یقولون چې وایي ربنا اخرجنا، ای زموږ رب موږ وباسه، موږ را وباسه من هذه قرية الظالم اهلها، د دغه کلي څخه چې دا مکه ده او زموږ دپاره محبس ګرځېدلی دي. الظالم اهلها چې خاوندان ای ظالمان. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات مؤمنانو ته د دې دپاره نازل شو چې په مکه مکرمه کې ځینې ضعیف مؤمنان او مسلمانان فاتو. په ابتدا کې هجرت ځکه یې نسوای کولی چې اسباب و وسائل یې برابر نه و، او کله چې دا څه ور برابر شو بیا کافرانو نه پرېښود. په دې کې وایي یو زوم، یو زما مور وه او یو سلمه ابن هشام و، ولید ابن ولید و، او ابو جندل ابن سهل و. نو الله عزوجل دا آیاتونه پر مؤمنانو باندې را نازل کړه چې ستاسو دپاره په هیڅ حالت کې ناسته مناسبه نه ده او دا درته جائز نه ده چې مؤمنان دې په داسې پریشانی کې وي او تاسو دې د هغوی د آزادېدو او د نجات دپاره نه ولاړئ. د دغه آیات څخه د تمام امت تمام فقهاو دا مسله را ایستلې ده. د عالمگیری مسله ده، زموږ د مذهب معتبره فتاوا او فتاوا سراجیه دې دواړو لیکلي دي ان امرأة سبیت فی المشرق، که یوه ښځه په مشرق کې بندي کړه سوه، وجب علی اهل المغرب ان یخلصوها، د مغرب پر خلکو باندې دا واجبه ده چې راخلاصي. د دغه آیات په عراق کې 15,000 څو ښځې د مسلمانانو د شیګانو سره بندیان او په دې کې 3,000 د مسلمانانو ښځې هغو د ځانو سره بیولي او 180 ښځې کافرانو په اجتماعي شکل په زنا کې په شهادت رسوي او 160 په وهلو کې په شهادت رسوي. دا یوازې په دې یوه شیعیه رافضي ملک، دا نو سوریه راواخه، امریکا، برطانیه، څومره مسلمانانو سره بندیان دي، څومره د مسلمانانو ښځې سره بندیان دي. نو دا د دې باعث نه دی جهاد خلک وسره، دا خلک د ژوند لایقان دي چې دا اوس د کفري نظامونو ملګري. قرآن خدا وایي چې دوی سره جهاد وکړي. نو الله فرمایي تاسو څه در پیښه ده چې تاسو نه ولاړئ، عذر مو څه؟ یقولون ربنا اخرجنا، ای زموږ رب موږ راوباسه په یو رقم من هذه القرية الظالم اهلها، د دغه کلي څخه چې مکه ده او زموږ دپاره محبس ګرځېدلی دي، الظالم اهلها چې اهل ظالمان دي. واجعل لنا من لدنك وليا، او وګرځوه زموږ دپاره من لدنك د خپل طرفه وليا کوم کارساز او دوست. واجعل لنا من لدنك نصيرا، او وګرځوه زموږ دپاره من لدنك د خپل طرفه نصيرا کوم مددګار، یو مددګار زموږ دپاره ای الله پیدا کړه چې موږ د دې ظالمانو څخه خلاص کړي، تر څو موږ د دغه ظالمانو د پنجو څخه خلاص کړي
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. اوس الله عز وجل دغه کسانو چې کامل ایمان لري دا غوي صفت کوي چې الذين کسان آمنو چې غوي ایمان راوړي دي، یعنی په ایمان کې کامل دي او د الله تعالی پیغام اوریدلې دي. غوي یقاتلون فی سبیل الله، جهاد کوي د الله تعالی په لار کې، یعنی د چا چې ایمان کامل وي هغه د خدای په لار کې jihad. معلومه سول کچا دا نکاوه نه په ژبه نه په مال نه په ځان باندې، نو د دې ایمان په انتهایی اندازه ضعف کې واقع ډیر بنا ممکن وي چې د مرګ در ساعت به سالم ورسي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين خلق آمنوا چاوي ایمان راوړي دي، یعنی ایمان کامل دي، د خدای خبره اوریدلې ده. یقاتلون فی سبیل الله، اغوی د الله تعالی په لار کې jihad کوي د اسلام د غلبې لپاره. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، والذین کسان کفروا چاوی کافران دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اغوی جنگ کوي جګړه کوي فی سبیل الطاغوت د شیطان په لار کې. فقاتلون اے مسلمانانو وجنگیږي اولیاء الشیطان د شیطان د ملګرو سره. ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان یقینا د شیطان کار فریب کان دی ضعیفا انتهائی کمزور. نو الله عز وجل دلته اوس بیان کړ چې مؤمنان هغه د الله تعالی په لار کې جنگیږي، هغه د خدای د دین د غلبې د پاره جنگیږي، او کافران دا د طاغوت او شیطان په لار کې جنگیږي. نو تاسو تخپل د هغوی اهداف معلوم سول چې د مسلمان هدف څه شي دي او د کافر هدف څه دي. د هر یو خپل اهداف معلوم دي، یو کافرانو ته غلبه ورکي او بل اسلام ته غلبه ورکي. نو اهداف معلوم دي، بیا ولې نه وراړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، د طاغوت په لار کې هغه جنگیر. فقاتلون کله چې اغراض درته معلوم سول چې دا د خدای په لار کې jihad دي، او دام درته معلوم سول چې د jihad ضرورت هم ست مسلمانان بنديان دي، او دام درته معلوم سول چې خدای ستاسو نصرت کوي، د نصرت وعده هم سره کړی ده، نو بیا ولې نه جنگیر. او دایم درته وشودل چې د شیطان تدبیر او داوی اسباب په کار نه راځي، تاسو داغو د اسباب سم بیرئ. نو خلاصه دا سول چې هیڅ یو عذر نه پاتې کیږي چې مسلمانان هم بنديان وي او ضعیف مسلمانان وي، د جهاد ضرورت پیښ پر جهاد الله تعالی ته نصرت درکې، د دې وعده هم سره کړي، او ته کامل مؤمنوم یاد کړي چې په دې کامل مؤمن هم یې، او ستا غرض مو شو دي چې ته د غلبې اسلام د پاره کار کوي، او ستا په مقابل کې کافران هغه د شیطان د نظام د حفاظت لپاره کوشش کوي. نو بیا تاسو څه عذر د پاتې دي چې جهاد نه کوي؟ او بل دا چې د کافر تدبیر هم ضعیف دي، دا چې تا دومره همت د لاس ور کړی دي د کافر د اسباب متاثریه، دا خو د ایمان ضعف. نو فقاتلون وجنگیږي اي اولیاء الشیطان، د شیطان د دوستانو سره، یعنی د کافرانو سره وجنگیږي، د الله تعالی پر ذات باندې کلک اعتقاد ولري. اگر چې د هغوی د غلبې هر قسم اسباب خو ظاهری معلوم دي، خو په حقیقت کې دا اسباب نه دي. ان کید الشیطان، یقینا د شیطان کید او فریب او د هغوی اسباب کان ضعیفا، کان دی ضعیفا انتهایی کمزوري، د خدای د تدبیر او د رحمانی نصرت په مقابله کې هغه په کار نه راځي. صدق الله.